یو ډیره ناشنا زبردسته وظیفه ته ویمه او دا ځان سره معمول کې ستا په زندګۍ کې چې څومره مسلې دي، څومره مشکلات دي، څومره حادثات دي. حضرت مفتی شفیع رحمه الله معرف القرآن کې د دې آیات لاندې 28 سپاره د سورۃ طلاق یو آیات دی ومن یتق الله یجعل له مخرجا. د دې آیات لاندې حضرت مفتی شفیع رحمه الله معرف القرآن کې لیکلي یو صحابي دی داغه عوف ابن مالک اسجعی رضی الله عنه داغه صحابي نوم دی. داغه زوی چا غواکړو، زوی چا تختولو، نو کور زنانم پریشان وي، دیم خپو یا خدای پاک دالک چو تختولو غواکړو چا. نو د صحابه تاسو ته موي د صحابه عجیب زمانہ ده. اراله حضور علیہ السلام ته وی یا رسول الله زما زوی چای غواکړې دي، دشمنانو چته تختولې دي او مورم جاړي خويندم جاړي، ټول کور کې د غم یو ماتم دی. حضور علیہ السلام ورته فرمایي زه تا او دغه الک مور ته د دې خويندو ته وصیت کوم چې تاسو کثرت سره لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا کثرت سره وایي. بیا حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه د کثرت تعداد لیکلې دي 500 وزل لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دا تاسو شروع کی زنانه دي موي نارینه دي موي دا شروع کی. د صحابه ایمان ته ګوره کور دراغه او بیبي ته موي لوریانو ته موي ټول. حضور علیہ السلام فرمائی چې تاسو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حضور علیہ السلام فرمائی دا ماته الله پاک د عرش لاندې یو خزانه ده، د هغه خزانه نه دا الفاظ ماته الله په خپل راکړي دي او دا غي نه بل چاله سم نه دی ور کړی. او دا لا حول ولا قوت الا بالله دا د 99 بیمارو علاج هم دی. د بیماری لپاره وی 313 ځل وایا، د غټ مصیبت لپاره وی 500 ځل مخکې رسول صلی الله درود وایا. چې کوم درود درځي صلی الله علیه وسلم دا درود دی، چې کوم درود درځي دا وایا. او بیا هغه کور کې وینا وکړه، بی ام شروع ک، بچیم شروع ک. درې مورز دا دالک چې چای غوا کړی دی هغه ټول غیر چاپیره د نملاستی او اجره کې کمره کې بند کړی دی. پدری مورز باندې دالک د شپې را پاسې دو چې وې کته غیر چاپیره ټول خلق وددي چې څومره کسان دي دشمنان دي ټول وددي ډیر را پاسې دو او داسې غلې غوندي ورم نه دی بند شوی. الله چې سګي هغه ور تعالی کړي نه دی، ور زنجیر کړي نه دی، ور کولو دی دی راوته چې راوته بار چوکته او خولار دی او د اوخ نه غیر چاپیرا غړی دی او چيلې دي بده لاړو په دی اوخ باندې سور شو او اوخ له چې کم دی د مدینه منورې مخه ورکړه. نو چې اوخ روان شو دا غړ چيلې مو بس روان شو، غړ چيلې مرالی اوخ مراغه زویم راغه مدینه منورې ته ورسېد او پټکا منګول لاګه خدي وی کنه خدای دې پټکا منګول لا والا. نو ځان سره اوخ مراوسو، ځان سره 300 غړ چيلې مراوستي. خوشحالی شو، غم پریشانی اب خوشاله بدل شو. خو صحابي ته ګوره صحابي وته نه صبر وکي زبد دي ګړو او د دې اوخه متعلق د پیغمبر علی السلام نه تپوس کوم آیا د دې خوراک د دې چې کم دی استعمال مونږ د پر جایز دی کنه دی. اس کا ذوت وینو بس ګړ چلم رالی حکم راګه بس میم زرما غونډه زما دا ورڅخه زما دي. نو حضور علیہ السلام لا راغه یا رسول الله زوی می راغه او ګړ چلم ځان سره واستي او اوخیم ځان سره واسته. نو آیا دا مونږ د پر جایز دی کنه دی؟ بس فوری جبريل لاګه او دا 23 سپاره د سورۃ طلاق دا آیات وروړو. ومن یتق الله یجعل له مخرجا. کم انسان کې تقوا پرهیزګاری والا الله په هر سخت کې بلار ورکوم ويرزقه من حيث لا يحتسب او د داسې طرف نه رزق ورکوم چې په خیال او په خاطر کې به مندر دي. ان شاء الله دا بزن سره وای کم 313 ځل ویل شي نو داګه نه مکه با یو ځل مخ رسو درود وای. د هری وظیفې نه مکه درود د قبلیدو علامه ده. نو کده عام کار د پاره وای 313 وای، کنه د ګران کار د پاره وای مصیبت د پاره مشکلات د پاره وای نو 500 ذل لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دا وایا. الله رب العزت په د فتنو نم ساتي، الله به ضرورتونو پوره کوي، الله به کاروبار رواني، الله به بیمارونو ساتي. نن هر سړی په بیمارو کې قسم دی وختي یو کثرت وي استاد والله به ټول کور پروت دی، خدمه پراته بچی به پراته ټول بیمارو کې. نو د بیمارو لپاره حضور علیہ السلام فرمای چې دا د 99 بیمارو علاج دی دا چې کم دی ولا وای. الله رب العزت موت اصل د عمل توفیق راکړي.